د ماشومانو وظیفه به څنګه چک کوو د بېنظیر روپۍ چې دي دا به څنګه چک کوو او خپل اهلیت چې دی دا به څنګه چک کوو د دې په باره کې زیاتکر کسان تپوس کوي او یو څو ورځې مخکې په دې باندې موږ ویډیو کړې وه خو په هغې کې ځینې کسان وایي چې د خپلو ماشومانو روپۍ چې دي دا به څنګه چک کوو او ځینې کسانو په هغې کې سکرین شاټ رالیږلي دي وایي موږ ته دا قسمه لیکلي چې دي دا راغلي دي نو په هغه لیکلیو په کوم چې په دې لیکلو کې تاسو ته څه لیکلي که تاسو خپل اهلیت چک کوئ یا خپلې روپۍ چک کوئ یا د ماشومانو روپۍ چک کوئ نو دا هر سره چې دي دا تاسو چک کولی شئ نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکړئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی او مخکې شیر کړئ که کم کسان خپل اهلیت چک کول غواړي یا خپلې روپۍ چک کوي یا د ماشومانو روپۍ چک کوي ځکه زیاتکر کسانو نوی رجسټریشن کړی دی نو هغوی تر اوسه پورې زموږ روپۍ چې دي دا نه دي راغلي نو لاول تاسو خپل اهلیت چک کوئ که تاسو اهل یې نو د روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملاوي که تاسو اهل نه نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه ملاویږي نو که تاسو خپل اهلیت چک کوئ نو د دې په باره کې زموږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک چې دی دا سرچ کوئ نو تاسو ته به زموږ هغه ویډیو راشي هلته کې تاسو خپل شناختي کارت نمبر او یو کوډ دی چې هغه تاسو ورکړو نو تاسو ته بیا هغه لیکلي چې دي هغه به راځي په هغې کې به تاسو ته لیکلي که تاسو اهل یې نو تاسو ته به روپۍ ملاویږي که اهل نه نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه ملاویږي نو تاسو ته به دا قسمه لیکل چې دي دا به راځي د یو کس موږ ته سکرین شاټ رالیږلی دی سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي نن سبا که تاسو چې کوئ ستاسو د بېنظیر روپۍ نو تاسو ته به دا راځي چې ستاسو 10,500 روپۍ چې دي دا ستاسو په اکاونټ کې دی او تاسو د خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ د سیټ چې کوم دا سکرین شاټ دی خو لاندې دته سرې لیکلي چې دي دا هم کړي دي په دې سرې لیکلو کې دته دا لیکلي دي چې ته خپل رجسټریشن چې دی دا وکړه که دغه تا ونه کړو نو په راتلونکي وخت کې چې دی تاسو ته به د بېنظیر روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي نو لازم خپل اهلیت چې دی دا چک کوئ او خپلې روپۍ چې دي دا هم چک کوئ که دغه شانتې لیکلي تاسو ته راځي نو بیا په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي دغه شانتې دا دویم سکرین شاټ دی دا دویم سکرین شاټ دی نو په دې کې لیکلی دی چې ستاسو اندراج چې دی دا شوی دی کومو کسانو چې رجسټریشن کړی نو هغو ته دلته کې لیکلي چې ستاسو اندراج چې دی دا شوی دی او تاسو ته به د 8171 نه چې دی تاسو ته به میسج راځي که دا قسمه سکرین شاټ تاسو ته راغی نو بیا په دې کې دا لیکلي دي چې تاسو ته به د 8171 نه میسج راځي خو تاسو به هم په دې ویب سایټ باندې چې دی دوباره به خپل اهلیت چک کوئ ځکه د 8171 نه اکثر چې دی میسج نه راځي او هغه روپۍ چې دي د زیاتکر کسانو راغلي دغه شانتې دریم نمبر چې زموږ سره کم سکرین شاټ دی که په دې کې تاسو وګورئ نو د کس د بېنظیر روپۍ چې دي دا هم راغلی دی او د ماشومانو وظیفه چې ده دا هم راغلی ده کم کسان چې موږ به د خپلو ماشومانو وظیفه څنګه چک کوو نو د ماشومانو وظیفه چې ده د سره هم راغلی ده 15,500 روپۍ چې دي دا دلته راغلی دي نو دا 10,500 روپۍ چې دي دا د بېنظیر روپۍ دي او دا 5,000 چې دي دا د ماشومانو هغه وظیفه چې ده دا ورسره یو ځای شوي ده خو دلته هم لاندې دا سرې لیکل چې دي دا راغلی دي دلته وایي چې ته خپل اندراج چې دی دا وکړه که دا ونه کړو نو په راتلونکي وخت کې چې دی تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي نو یو دا سکرین شاټ شو ورپسې پسې بیا را بل سکرین شاټ چې کم راغلی دی نو په دې کې د کس ته لیکلي دي چې ستا اندراج شوی دی او ته د بېنظیر کفالت پروګرام چې دی ته د هغې لپاره اهل یې لکه که دا قسمه لیکلي تاسو ته راغلی او تاسو رجسټریشن کړی نو په راتلونکي وخت کې چې دی تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي د کوم سکرین شاټ کې چې دا لیکل شوي دي که دغه شان د سکرین شاټ ته راغی او تاسو هلته کې خپل اهلیت چک کوو نو تاسو به د دې پروګرام دپاره چې دی اهل به یې په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي دغه شانتې دا دویم نمبر سکرین شاټ دی دا هم د دقې په شانتې دی لکه څنګه چې دا اوس د دې نه مخکې دا موږ تېر کړو دا هم د هغې په شانتې دی په دې کې هم لیکلي دي چې ستاسو اندراج چې دی دا شوی دی خو ته د دې لپاره اهل نه یې لکه تاسو ته دا روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی که دا سکرین شاټ راغلی نو ستاسو رجسټریشن شوی دی خو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي ځکه چې تاسو د دې پروګرام نه چې دی وتلی ستاسو د غربت سکور چې دی هغه به سیوای نو د هغې د وجې نه چې دی تاسو د دې پروګرام نه ایستلي او کیدای شي که راشن نور څه سبسډي نو هغه به کیدای شي تاسو ته میلاویږي خو د بېنظیر روپۍ چې دي هغه تاسو ته نه میلاویږي که دا قسمه سکرین شاټ تاسو ته راځي نو په دې کې خو دا لیکلي دي دغه شانتې زموږ سره دا بل سکرین شاټ چې دی که تاسو دغه وکړئ او تاسو رجسټریشن هم نه یې کړی او ستاسو د بېنظیر روپۍ هم نه او تاسو هلته کې خپل شناختي کارت چک کوئ نو ځینې کسانو ته دا قسمه لیکلي چې دي دا راځي په هغې کې ورله تاریخ ورکړی لکه څنګه چې دله 2023 او 416 چې دله ورکړی دی نو په دې باندې دته ویلي دي چې ته خپل اندراج وکړه لکه خپل رجسټریشن چې دی دا وکړه نو که دغه شانتې تاسو ته لیکلي راځي او تاریخ یې درکړی او هغه تېر شوی نو تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا کولی شئ او که مخکې راتلونکی وخت کې لرې درکړی نو بیا به د هغه تاریخ نه وروسته تاسو ځئ یا په هغه تاریخ باندې چې دی خپل
خپل رجسټریشن چې دی دا به کوو، نو د هغې نه وروسته بیا تاسو ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا به میلاویږي. بل اگر د پروګرام دپاره تاسو اهل نو هلو به تاسو ته دا روپۍ چې دي دا به میلاویږي. نو په دې طریقه تاسو د خپل بېنظیر روپۍ هم چک کولی شئ او د خپلو ماشومانو روپۍ چې دی دا هم چک کولی شئ. که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زمونږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک چې دا یو سرچ کو زمونږ د یوټیوب چینل باندې ته راشي یو 2-3 ویډیوګان لاندې چې دا زمونږ یو ویډیو ده په هغې کې تاسو خپل اهلیت خپلې روپۍ خپل د ماشومان وظیفه د هر سره چې دي دا تاسو چک کولی شئ.